السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو ورکلی ویو امید لرم چې تاسو ټول به ډېره خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ په چینار کې ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده پیغله جینۍ خپل پلار د غیرت په نوم باندې ډېره زیاته بېدلدۍ سره قتل کړه دوستانو پلار داسې حرکت ولې وکړو چې خپله پیغله لور د غیرت په نوم باندې ډېره زیاته بېدلدۍ سره قتل کړه او بیا یې د هغې لاش ټوټې ټوټې کړو او په بوجۍ کې بند کړو دوستانو ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریک کوم زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتونه ځان خبر کړئ د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان ورڅخه خامخا وښیئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي ډېر زیات ظلم شوی ډېره زیاته افسوسناکه واقعه په چینار کې رامخې ته شوې ده یو ظالم بدبخته پلار خپله پیغله لور د غیرت په نوم باندې ډېره زیاته بېدلدۍ سره قتل کړه او د هغه قتل نه بعد د هغې لاش یې په بوجۍ کې بند کړو او بیا یې هغه لاش په اوبو کې وغورځو دوستانو چې کله پولیسو ته هغه لاش ویلو شو پولیسو د دغه لاش تفتیش شروع کړو او تفتیش کې وایي دغه بدبخته پلار ګرفتار کړو پلار نه بیا پوښتنه وکړه چې تا داسې حرکت ولې وکړو نو پلار یې ویلې چې ما ته به د کلي خلکو ویلې چې ستا لور غلط کارونه کوي ستا لور ځان ته کور ته سړي راغواړي او هغوی سره زناګانې کوي نو بیا ترېنه پولیسو پوښتنه وکړه چې تا چېرته خپله لور لیدلې ده په غلط کار نو دغه پلار ورته ویلې چې نه ما نه ده لیدلې نو دوستانو چې کله پولیسو ورته ویلې چې تا نه ده لیدلې او تا په خپلې لور باندې داسې قسمه الزام په خپله باندې ولګو او ډېره په بد مرګ دې قتل کړه نو تا داسې ولې کول نو بیا پلار چپ پاتې شو دوستانو پولیسو ته پکار دی چې دغه ظالم پلار له ښه بدترینه سزا ورکړي او د هغه سزا نه بعد ټولو پلارانو ته وښایي چې پردو سړو په خوله باندې یقین مه کوئ چې تاسو بیا د خپل کور عزت لوټ کوئ د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان ورڅخه خامخا وښایئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام